اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما خوږو اوریدونکو، نن د قرآن پاک داسې آیت باره کې خبره کوو چې د هغه فضیلت ډېر عجیبه او ډېر غټ فضیلت ده. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمیلی چې په ما باندې یو آیت داسې راکوز شوی ده چې هغه سوا د حضرت سلیمان علیه السلام نه په بل نبی باندې نه ده وتر شوی. هغه آیت ته چې بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې دا آیت چې کله راکوز شو نو په اسمان باندې اوره چې وو دا د مشرق سایډ ته لاړو. هواګانې چې کومې هغه بلکل په ځای ودرېدې. سمندر ویسار شو. ځناورو خپل غوږونه ولګولو چې دا کوم آیات ده، او په شیطانانو باندې د اسمان نه شغلې راوغورځېدې. او پروردګار عالم الله پاک د خپل عزت و جلال قسم وخوړلو او وی فرمیلو چې په کوم شي باندې د ما دانه ما واخستې شي په هغه کې به زه خامخا برکت اچوم. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د جهنم 19 دروغا دي یا چوکیداران دي، فرشتي دي، او چې کوم سړی بسم الله الرحمن الرحیم وی نو په دې کې 19 حروف دي. هر یو حرف چې کوم دا هغه د هر یو فرشتې نه د بچاو وجه جوړیږي. او دغه شی ابن عطیه هم بیان کړی ده. د یو بل حدیث نه هم دی تایید کیږي چې په هغې کې دي چې دیشونه پاسه فرشتو وکتو چې هغو جلدی کوله. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه وخت وفرمیلو چې کوم سړی چې دا وایي چې ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کافیا، هغه کې هم 30 نه پاسه حروف دي او دومره فرشتې مراکوزې دي. همدغه شانتې بسم الله الرحمن الرحیم کې 19 حروف دي او هغلته د فرشتو تعداد هم 19 ده. مسند احمد کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل په سورۍ باندې سورو خپلې اوښې باندې، او درستو صحابه کرام چې کوم دي هغه روان وو. نو هغو بیان ده چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اوښه چې کوم ده هغه لږه خویه شوه، خپه خویه شوه. نه صحابه چې ما وویلو چې شیطان تا د خدای غرق کی، ته غرق شي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې مه وایه. دینه شیطان خوشحالیږي، غټیږي او دا خیال کوي چې لکه دا ما په خپل طاقت باندې دا شی چې کوم د هغه ګراو کړلو. او دا شی وایه چې بسم الله الرحمن الرحیم دې قسم ینو سره هغه بالکل د یو د مچر غونتې د یو مچ غونتې ذلیل او رسوا شي. یو حدیث کې دی چې کوم کار چې مو بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع نکو هغه بے برکته شي.